د بینظیر د روپو په باره کې اهم معلومات در شیر کوم. د هغې کسانو دپاره کومو کسانو ته چې قسط چې دی دا نه میلاویږي، د کومو کسانو چې ګوتې نه لګي، کومو کسانو چې سیم نه دی راغستی، او کوم کسان چې دا خبره کوي چې نوی قسط به شروع شي موږ ته به زړې روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره تاسو ویډیو راوالی، دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورورسي. ځکه قسط چې دی هغه شروع دی، قسط شروع دی. نو زیاتر کسان خو به راغستی، خو ځینې به داسې کسان چې هغو ته به مسئله راځي. مسئله د سره وجې نه راغلې ده چې هغو سیم چې دی دا په ټایم نه دی راغستی. سیم په ټایم نه یې راغستی، نو د دې د وجې نه هغو ته دغه مسئلې راغلي دي. او اوس هم ځینې کسان داسې دي چې هغو لا سیم نه دی راغستی. نو کومو کسانو چې سیم نه یې راغستی، خو دې لاړ شي اول نمبر دفتر ته، او هلته کې د خپل سیم چې دی دا راوکاږي. چې تاسو سیم راوکاږئ نو تاسو ته به روپۍ میلاو شي. لکه کومو کسانو ته چې راځي سیم ناٹ ایشو، لکه ستاسو سیم چې دی دا نه دی ایشو شوی، تاسو ته سیم چې دی دا نه دی درکړی شوی، په هغې کې تاسو ته ښه سفارې کړي چې لاړ شئ او سیم راواخلئ. که تاسو د دفتر نه هم راغستی او په هغې کې انسي غلطي شوي، نو بیا هم ستاسو سیم چې دی دا نه ورخېږي. تاسو به ځئ او سیم چې دی دا به تاسو ځان له په دفتر کې رالی چې تاسو ته سیم میلاو شي. د هغې نه وروسته به تاسو ته روپۍ چې دي دا میلاویږي، او ستاسو سټیټس چې دی هغه په 8171 باندې چې دی دا به چینج کېږي. چې په 8171 ستاسو سټیټس چینج شو نو تاسو ته به قسط چې دی دا میلاویږي، او ستاسو اکاونټ چې دی دا به کولاویږي. که تاسو سیم نه راغستی نو تاسو ته به دغه مسله راځي. په دې کې بیا د ځینې کسانو ګوتې نه لګي، نو د ګوتې نه بغیر چې دی سیم خو میلاویږي. نو چې تا ګوته نه یې لګولي نو سیم چې دی دا تا ته نشي میلاوېدلی. نو د ګوتې دپاره دا دغه راوتلی دی چې اوس د هغې دپاره به تاسو ځان له سرټیفیکیټ چې دی دا به جوړوئ. د دې نه مخکې موږ تاسو ته په ډېرو ویډیوګانو کې دغه ولیدی او طریقه یې هم ښودلې ده. دغه سرټیفیکیټ چې دی دا تاسو په خپل موبایل کې هم جوړولی شئ، په نادره کې هم دغه سرټیفیکیټ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. دغه سرټیفیکیټ به تاسو ته میلاویږي. نو هغه سرټیفیکیټ چې تاسو ته راولی نو په هغې باندې تاسو ځان له د بینک اکاونټ چې دی ډایرکټ کولولی شئ. سیم به تاسو نه رالی، خو د بینک اکاونټ چې دی دا به ستاسو کولاویږي. نو په هغې باندې چې زه په تفصیل باندې دغه کوم، نو په هغې خبره چې ډېره زیاته اوږدېږي، خو دغه چې دی په بینک کې بیا ستاسو اکاونټ به کولاویږي په غیر سیم نه. ځکه زیاتر داسې مشران دي چې د هغو د ګوتو دا لیکایي چې دی دا مکمل ختم شوي ده. نو هغه سرټیفیکیټ چې دی دا تاسو رایستی شئ. خو ځینې کسان داسې دی هغه به چې اوس په نوی قسط شروع شي او زمونږ زوړ قسط چې دی دا تر اوسه پورې موږ ته میلاو نه شو. لکه کومې زړې روپۍ چې دي هغه موږ ته میلاو نه شوې. نو زړې روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. که نوی قسط هم شروع شي خو زړې روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. کله چې تاسو سیم راوالی نو تاسو به داسې چل نه کوئ چې بار بار دفتر ته ځئ چې موږ ته دا مسله ده دا مسله. تاسو به صبر کوئ، صبر به کوئ، په 8171 باندې به ګورئ، هلته کې به هم اپډیټ شي. خو دا نوی سیسټم دی، نو د دې د وجې نه د بینک د طرفه دا نور دغه دی د بینظیر د پروګرام د طرفه د هغو د طرفه چې دی به دې کې مسلې دي. اوس 2-3 ځله د هغې د وجې نه چې دی دغه مسلې راځي، نو د دې د وجې نه ستاسو قسط چې دی دا لږ لیټ شوی دی. خو روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. که 2 پیرې د 2 قسطې یا د 3 قسطې، خو تاسو ته به هغه روپۍ چې دي او میلاویږي، به ستاسو په اکاونټ کې جمع کېږي. چې کله تاسو ګوته ولګوله او ستاسو اکاونټ چې دی دا کولاو شو، ایکټیو شو، ډایرکټ به تاسو ته ستاسو اکاونټ ته دغه روپۍ چې دي دا به راځي. او کومو کسانو ته چې ایکټیو لیکلی دی هغه دې لاړ شي بایومیټرک ته وکړي او خپل اکاونټ یې کولاو کړي. چې اکاونټ یې کولاو کړو نو دغه ټول قسطونه چې دي دا به ستاسو دغه اکاونټ ته چې دی دا به راشي. خو بار بار دفتر ته چې دی دا مه ځئ. چې سیم یې راواغستو هم به تاسو ته سیم ناٹ ایشو چې دی دا به شو کېږي. لکه شو کېږي به تاسو به د هغې ته لږ صبر کوئ. داسې نه چې تاسو دفتر ته لاړ شئ ډایرکټ دا نه اپډیټ کېږي. چې کله 8171 ویب پورټل اپډیټ شي نو د هغې نه وروسته بیا ستاسو سټیټس چې دی دا به تاسو ته چینج چې دی دا به ښکارېږي.